أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون د تقوا په باره کې مختلف علماء او اقوال لی هغو ذکر کوي. ابراهیم ابن ادهم رحمه الله د تقوا تعریف کړی وي، الله یجد الخلق فی لسانک عیب. تقوا دې ته ویل کېږي چې د الله مخلوق ستا په ژبه کې عیب بیا نه مومي. ولل ملائکة المقربون فی افعالک عیبا، او نه د الله غ مقرب فرشتې ستا په افعالو کې څه عیب ولټوي. ولل او نه هغه عرش فرشتې فی سرک عیبا، ستا په پټو کارونو کې څه عیب ولټوي. او امام واقدی رحمه الله وی تقوا دې ته ویل کېږي ان تزین سرک للحق کما زینت ظاهرک للخلق. ډېر ښایسته معنی یې کړي، د عجیبه معنی د مسلمانانو علماو هغه وایي چې ته خپل پټ او اندرونی چې کوم دی هغه داسې جوړ کې، داسې برابر کې. وی ان تزین سرک للحق، چې ته خپل باطن د حق د پاره جوړ کې چې په هغې باندې حق اجرا وشي او حق نافذ شي. کما زینت ظاهرک للخلق، لکه څنګه چې سړی خپل ظاهر جوړی مخلوق د پاره، په خپل ګیر باندې لاس وي، مخ باندې وي، خپل کپړی، یعنی هر یو سیز برابرۍ د مخلوق د پاره چې په دې باندې د مخلوق نظر لګي. نو د دې د وجې نه امام واقدی رحمه الله وی تقوا دې ته ویل کېږي چې ته خپل ظاهر سکه جوړ کې، لکه څنګه چې سړی خپل باطن جوړ کې، لکه څنګه چې سړی خپل ظاهر جوړی. او چا پکې دغه ویلي دي تقوا په باره کې چې تقوا څه ته وایي. وی الله یراک مولاک حیث نهاک. وی تقوا دې ته ویل کېږي چې ستا رب العالمین تا په هغه ځای کې بیا نه مومي کوم ځای نه چې هغه منع کړي ده. ولا یفقدک حیث امرک، او هغه ځای کې چې ته پټ نشي کوم ځای کې چې الله حکم کړی دی. دې ته څه ویل کېږي؟ تقوا ویل کېږي. د تقوا د حاصلولو دپاره 5 لارې دي. زموږ شیوخو ذکر کړي دي چې یو سړی تقوا حاصلوي په یو ملک کې، چې کله ته تقوا نافذ کې، د الله یره نافذ کې، د هغې دپاره 5 لارې دي. څو لارې دي؟ 5 لارې دي. اولنۍ د تقوا لاره دا ده چې هلته کې سبی د تمام خلکو عقیده به د توحید وي، نو هله به هلته کې تقوا پیدا کېږي. ځکه سورة بقره کې 20 نمبر آیت کې الله وایي که نه لعلکم تتقون، چې کله مسله ده یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، چې تمام خلق په دې مسله باندې راغونډ شي او اتفاق وکړي او اتحاد وکړي چې الله نه سوا څوک مشکل کشا حاجت روا بني، او د الله نه سوا څوک عالم الغیب بني، حاضر ناظر بني. چې دا عقیده چې کله د ټولو مخلوق د تمام انسانیت دا عقیده جوړه شوه، نو بیا پوه شه چې هلته کې څه تقوا لاره همواره شوه، تقوا اسانه ده. د دې دویمه لاره چې کوم ده هغه څه دی؟ اخذ الکتاب، د الله په کتاب باندې عمل کول، قرآن کریم خپل سینې سره لګول، د قرآن تعلیمات عام کول، دا قرآن د لاره د تقوا ده. سورة بقره کې دا 63 نمبر کې الله وایي که نه خذوا ما واذکروا ما فیه لعلکم تتقون، واذکروا ما فیه لعلکم تتقون. عمل وکړئ په هغه څه باندې چې الله تاسو له رالیږلي دي او په دې کتاب کې دي. نو کله چې قرآن باندې عمل وشي نو بیا سړی تقوادار جوړیږي. او درېیمه لاره د تقوا د حاصلولو لاره دا ده چې کله یو ځای کې قانون الهي نافذ شي، قانون شرعي نافذ شي، د هغې نه وروستو بیا خلک تقوادار جوړېدی شي. دغه کې راځي که نه
دغه سورۃ بقره د یوسل یو کم اتیا کې الله وی ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. یوسل یو کم اتیا کې الله وی کله چې د الله قانون سزا او د جزا قانون نافذ شي نو الته خلق بیا څه په خپل تقوادار جوړیږي او د الله قانون سزا او جزا قانون نافذ کول دا لاره د تقوا ده. او سلورم د تقوا لاره چې کوم ده هغه روژه د محترمو څه ده روژه د الله جل جلاله وي ویا ایها الذین وكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. یوسل درې اتیا کې الله وی روژه دا د تقوا لاره ده. یو سړی تقوا اختیاري پکار دا چې هغه روژې ونیسي څه دا د تقوا لاره ده. او دغه رنګې پنځمه لاره چې کوم ده هغه د الله احکاماتو مطابق ژوند تیرول. الله د احکاماتو مطابق ژوند تیرول. یوسل په اواتیا کې الله وی کذالک یبین الله آیاته للناس لعلهم یتقون. الله تعالی احکامات منل هغه په ځای راوړل دا لاره د تقوا ده. د تقوا لارې سودي پنځه لارې دي په دې باندې تقوا حاصلېږي. په توحید مسلې باندې تقوا حاصلېږي. قرآن باندې عمل کولو باندې تقوا حاصلېږي. دغه رنګې د قانون شرعي نافذ کولو سره تقوا حاصلېږي. او دغه رنګې روژې سره تقوا حاصلېږي. او الله احکاماتو باندې عمل سره تقوا حاصلېږي. او دغه رنګې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم حدیث کې راځي کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی اتق المحارم تكن اعبد الناس. د حرامو ځان وساته سمانا د الله د نافرمانی نه ځان وساته چې کوم د الله منع کړی دا تكن اعبد الناس په ټولو خلکو بهترین عابد ته